اوس نوې سلسله شروع شوې ده. نوې سلسله دا شروع شوې ده عزیزانو، که د یو قوم خانه ور خرابوي، د یو قوم تباهي چې د هغه په سترګو لیدل غواړي، هغو ته د بدکارۍ اډې چې د هغه خلاصې کړه. د بدکارۍ اډې هر مسلمان د ښځې په فتنه کې چې د هغه مبتلا کېږي، اسانه مبتلا کېږي. النساء حبائل الشیطان، د الله رسول فرمایي دا ښځې د شیطان جال دی. جال د جاله څخه مرغه ځان ایستلی سي، پیر دی، املا دی، اغا دی، سید دی، هر شی دا ښځې د فتنې څخه نشي خلاصېدلی. صحیح دا علیحده سلسله شروع شوې ده په ښارو کې، علیحده په صحراو کې دا سلسله روانه ده. په کورونو ننوځې په 5 روپۍ باندې هم ستا سره بېلاري چې د هغه کوي. دا اصلي کې د دې دپاره چې زموږ دا نسل چې دی هغه چیش کې هغه په دا خبرو اخته کې، او چې په دا خبرې اخته کو بیا خدای او رسول بیا تعلیم چې دی هغه بیا نه کېږي چې په دا خبرو سړی اخته شي. او عجبه درته کوم، دغه زنانې چې دی دا په کورو کې ګرځي د وړو په بانه باندې وړه غواړي. دا ښځې چې دی هغه ښځو ته وایي ته ده بیا د بیمار د سر ویښتان لرئ، زموږ تی زنانې ژمنځ کوي بیا په کڅوړو مڅوړو کې اوس بیا شنې خرې دي، بېوقوفه دي، د جهان د خرطوبۍ پر انتها ده. ویښتان واقع په هغه ریړۍ کې وغورځوي، په هغه کچره کې وغورځوي، هغه یې راوړي هلته په کچره کې. و دې ته کتل حرام دي چې سړی په دا پوه دا د یو زنانې د سر ویښتان دي. پر ښځه باندې دا حرام ده چې دا راولاړېږي د خپل سر ویښتان غورځوي. پخوا به د زنانو زموږ مشرانو دا ناګانو پلانۍ دې به د خپل ویښتان علیحده پټول په کڅوړو کې، علیحده به یې کڅوړې ورته جوړې کړي، بیا یې پټول په خاورو کې. اوس خو ځکه ګرد تباه هم دي، در په در دي، د هر یوه چې ووینې. د واده ورځ یې مه شماره د چا واده له تللې وه چې دریا د دې د لاسه نه خلاصېدله، اتڼ د دې د نه دا بله ورځ یې بیا ګوره. کنز العمال والا یو حدیث نقل کړی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا تی چې کله د خپل سر ویښتان ژمنځ کوي، دا ویښته پر مابینځ کاټوئ. ولې؟ هغه وجه دا ده چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې یهودو کوډې وکړې، سیر و جادوی ورباندې وکړي، هغه د پیغمبر اسلام یو ژمنځ ولا هغه کوچنی خادم و هغه ته د پیغمبر اسلام ژمنځ مبارک راوړه، چې د سر یا د ژیړ مبارک ویښتانو هغه ویښتانو باندې کوډې وکړي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر بیمار شو. هغه دا ویښتان دي، دا ښځې راځي بیا ویښتان د ښځو څخه اخلي، په 10,000 روپۍ 1 کیلو پۍ خرڅېږي. نو به چش به کوي. دا دغه د سیر د جادو او زما او ستا په کور کې معلومات څوک دي او څنګه دي څنګه نه دي. ما تا په ښار کې نه اورو کله کله کورونه څوک ورغلي په دا نږدې کې، دا اوس کې دا اوس نږدې په دا یوه میاشت اندر کې د لې نږدې یو کور ولو پاک یو سړی چې دی هغه د باندې ولو کور والا یې دننه یوازې وله په نیمه شپه رالو ټول کور یې لوټ کړ. کله د پایې والا، کله د پولیو والا، کله د چاپیو د اپسی په بانه باندې هغه غلی. صحیح دا شیخ اسامه چې کومه خبره ده هغه څنګه پیدا شو؟ د پولیو په ذریعه پیدا شو. نو پولیو ورکول در دې ځای پرې ځان ورسوي، مفته نه ده خبره. امریکا زما او ستا غم اخیستی دي. او بیا دغه ویښتانو باندې سیر کوډي او زموږ ځوانان خرابول، او بیا د جاسوسۍ د کور معلومات، سبا چې بیا بل چاته معلومات ورکوي. داسې فتنې دي، د الله رسول فرمایي زه روان یم، یوه فتنه در پرېږدم، یوه فتنه در پاتېږي چې هغه زنانه ده، او د زنانې څخه به خلاص نسي، زنانې څخه به خلاص نسي. دا زنانې زما او ستا کور را خراب کړی دي. ورسه دا نږدې بنګېګړ لره ورسه په لین کې زما او ستا د کور اجاړیانې نه، چا به یو حج کړي، چا به 2 کړي، چا به یوه عمره کړي، چا به 2. دا د سحرو د کوډو د تعویضو دپاره ناست دي. والله زه داسې بیخي دونه کیسونه دي ګرسر به حیران پریشانه پاتې سي. خدای پاک خو دې طالبانو ته طاقت ورکړي، قوت ورکړي چې دا چې کوم جادوګران دي دا ټوکړې کړي. کوم جادوګران دي؟ یو سړی ما ته معلوم دی، نو هغه واده وکړي. چې واده یې وکړي بیا دا کم سړي چې دا ښځه غوښته هغه نه وغوښتله، نو د دې هلک مور ویلې والله که راسه زړی سي په دې کور کې، والله که راسه زړی سي. کوډ یو سیر و جادو یې پر وکړي، زما خیال 10 کال دی، تر نن ورځې پورې دا خاوند خپلې کور والا نه دی ورغلی.
ختمه د خبره خلاصه د خبره یوې ښځې مرکه چاته وکړه زما د زوی دپاره دا راکړه هغه نور کول هغه بل ځای ورکول والله کې راسه زړه کې هغه چې واده اوس طلاقه شو بیا د هغه ښځې طلاقه بعد بیا بل ځای واده وکړي هغه ځای طلاقه شو بیا دریم ځای وسو هغه مړ شو دا خبرې ده ما ورته چې لکړې دا جاړیانې پر پیرانو پر پیر میر نه چې هېڅ پیر میر نشته باچا هغه زموږ پیر دی ورسه که د قرآن خلاف کار وکړي هغه هم نه منو لیکن که یې نه نور دا ما بل درته ویل ما یو سړی بل ځای راغلی ماپښین بیان موږ کوی دی ناست مشر سړی و اخر بیا ښه سلام دعا وکړي ښه مجلس وسول بیا ما پوښتنه جوم وکړه مال چیش کېده راته ویل داسې پیر یم داسې پلاني شي علاج کوم پلانۍ دا ښه نو بیا ما ورته ویل پخوا څه کار و کتار دې کوئ چې تعلیم معلم څنګه یا مولوي صاحب شی نه کوي مال پخوا څه کول خو اوس پیر صاحب وویل پخوا غل به مولوي صاحب رښتیا درته وایم غلا والله که درواغ پخوا غل و غلا یې اوس پیر سوی والمولوي صاحب وزیران هم زما کور لره دي او زه تاله راغلی یم ما زما بیا عقیده کمزورې زه څه چم وکړم که اوس هم پر لاس مچه کړی وای ښه سجده به م درته کړې وای چې اغامیان څه وایي وایي ته به کوې خدای به کوي صحیح شو دا به درته ویلي وای چې کارونه مې باندې ما لر خندا راځي ستۍ پر پیرۍ باندې نو دا څنګه خبره ده نو خو ته ورغلی که ته نه وی ورغلی والله که دی پیر سوی وای بد یې نه بیانوم چې دا اوس دی به سبا زما بیان وای مولوي صاحب ما خو زړه خو زه ستا مرید سم نو زه څه وکړم نو ای سره که مریدان دي دا زما او ستا پیرې سوه په غور دا خبره واورئ ورسئ دلته ورسئ که نه منئ پته به درته ولګېږي پته خیر